پولیس دونه خبر نه دی چیرې دا خلک مړه دي او کو ژوندي دي چې دوی پکې نامې اچي لګیا دي. د سوشل میډیا ذریعہ باندې ما دباولی نشي ان شاء الله تعالی دې سره زما حوصله نورې مضبوطیږي او زه مضبوطیږم لګیا ما. زموږ رانا سنولا صاحب چې وګوره دغه گاډي نه منشیات راوستل، زموږ آصف علي زرداری باندې دا الزام ولګید چې هغه خپل وایف قتل کړی دا. د حواله سره تاسو د پیښور پولیس کې چا سره رابطه شوې ده چې د لیست خلک ما پسې اسې تړي او د مارور خو وفات هم دی چې ما ته کور کې مو ویلې دا څه خبره چلیږي لګیا دي نو ما چې دا څوک د سبا تمیز خلک دي چې هغه دا کوي لګیا دي خو هغه ته په ګوتو باندې بس ورځي نه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زعیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو څو ورځونه په سوشل میډیا باندې دوه لیسټونه وایرل شوي دي. په هغې کې د څه کسانو نومونه داسې دي چې وایي دا قبضه ګروپ دی، څه کسان داسې دي چې وایي دا ډکیت دي، او څه نومونه داسې دي چې وایي دوی په مختلف جرایمو کې ملوث دي. په دې لیسټونو کې د پیښور یو موجوده ایم پی ای چې کوم دی د هغه نوم هم شته، خو دا خبره کلیر نه ده چې دا لیسټونه د پولیس دي یا نه دي یا زاړه دي یا نوي دي یا فیک دي. دې حوالې سره د پولیس د طرف نه اوسه پورې داسې هېڅ بیان څه پریس ریلیز مخې ته نه دی راغلی. موږ هم کوشش وکړو خو هغې سره خبرې ونه شوې. دې حوالې سره موجوده چې کوم ایم پی ای دی د پاکستان مسلم لیگ نون، هغې سره موږ خبرې کړې دي چې یاره د هغې هم په هغې کې نوم دی، د هغې داسې د یو ورور د هغې وفات شوی د څو کاله پهله د هغه هم پکې نوم دی. د هغې سره خبرې کوو دا تاسو ته ښیو چې یاره هغې دې حوالې سره څه وایي. ملک صاحب ډیره مهرباني چې تاسو موږ خپل قیمتي ټایم راکو. څو ورځونه په سوشل میډیا باندې یو لیست جاری شوی دی، هغې کې لیکلي دي چې یاره د قبضه ګروپونو نومونه پکې خلکو ورکړې کړي دي. دوه قسمه میسیجونه چې کوم دي هغه تللي دي، دوه لیسټونه خلکو جاری کړي دي. هغې کې ستاسو نوم دی، ستاسو چې کوم مشر ورور وفات شوی دی د هغې نوم دی پکې. دې حوالې سره تاسو څه موقف دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر خان تاسو ډیره مهرباني چې تاسو رالی او ډیر اهم موضوع باندې ما سره خبره کوئ. تاسو دا وګورئ چې دا یو فیک لیست چلیږي لګیا دی او زما مخالفین چې دي څونه سیاسي مخالفین دا هغوی له په ګوتو باندې ورغلی دی نو هغوی چې دی نو مطلب دا دی چې دې نه فایده اخلي لګیا دي. خو تاسو څه خپلو خبرو کې ویلې چې زما ورور د الله پاک وبخي چې تاسو د پیښور خلک ټول راغلي وی د هغې دواله د هغې 4 کالو شو د هغې نوم هم پکې لیکلی دی نو هغه د دنیا کې شتم نه نو هغه په 2022 کې 21 کې حق رسېدلی دی او په 2025 کې هغه راځي او خلکو نه ځمکې قبضه کوي. دا فیک دی، دا چې هر چا چلولی دی، یو سستي شهرت حاصلولو دپاره هغې دا چلولی دی او کیسر خان د الله پاک کرمنوازي ده، داسې هېڅ خبر هم نشته. تاسو که وګورئ نو ستاسو د رور سره داسې نور خلک داسې دي چې هغه وفات شوي دي او د هغې نومونه پکې دي. دا په سوشل میډیا سره ډېر عجیبه شانتې حال نه دی روان چې مطلب یو سړی به مړ وي او دلته به پې خلک دا الزامونه هم لګوي. دا کیسر خان ما په خپل چې کوم سوچ کړی ما سره د دوستانو رشتهدارو په ذریعه باندې زه خبر شوی ما چې زما په سوشل میډیا باندې داسې څه نوم چلیږي لګیا دی نو ما خپل چې دی نو انشاءالله تعالی رحمان څه قانوني بندوبست کوم لګیا یم او زه به اف ای ای سره رابطه کوم او زه به ضرور دی باندې انشاءالله تعالی رحمان قانوني کاروایی کوم. او هغې کې اکثر خلک دام وایي لکه دغه لیست به تاسو هم کتلی، امام کتلی دی، په هغې باندې چېرته هم د پولیس د سټیم شته، نه دستخط شته، نه نوم شته او خلک وایي چې دا جاري کړي پولیس دي. تا څه وایي چې دا زاړه دي که دا بالکل فیک دي؟ دا فیک دي جی، دا خو فیک چالو شوي دي. کو د پولیس د طرفه څه جاري شوي وي نو کیسر خانه ته چې د پولیس سره ډېر زیات ان ټچ یې او ته چې الحمدلله کرایم کهاني کمه کوي لګې نو وړې وړې خبرې ته رالې لګې او دا به دونه لوی لیست وي او ډېرې اهمې نامې به پکې وي. زه خو پکې ډېر وړوکې سړی یم، نور پکې ډېرې نامې دي نو هغه فیک دی که نه جي. خو چېرته پولیس د طرفه جاري وي تاسو به هم خبر وئ. خو زمونږ سیاسي خلکو باندې کم از کم ما باندې دا شی هېڅ فرق نه پرې باسي کیسر خانه، ځکه څه فرق نه پرې باسي په ما باندې چې دا یو دروغو دنیا د سوشل میډیا او دی یو دې نه ناجایزه فایده اخیستې ده. زمونږ سیاسي خلکو باندې خو ډېر لوی لوی الزامات لګي خان جي. مونږ د سیاسي خلکو خو چې دی د ګاډو نه زمونږ رانا سنولا صاحب چې وګوره د هغې ګاډي نه منشیات راویستېدل، زمونږ آصف علي زرداري باندې دا الزام ولګېده چې یاره هغې خپله وایف قتل کړې ده. دا د منلو خبرې دي نه منلو خبرې دي خو موږ چې کله سیاست کوو نو د ټولو خبرو ته به غاړه ږدو. دې حوالې سره ستاسو د پیښور پولیس کې چا سره رابطه شوې ده چې یاره د لیست خلک ما پسې اسې تړي او د مارور خو وفات هم دی؟ یاره جي ما چا سره رابطه ځکه نه کړې چې ما ضرورت نه دی ګڼلی ځکه چې فیک شی دی
اوس په خپله تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو فیک شی چلیدلی وي د هغې ښکاره پته ولګي د پولیس طرف نه هم تاسو سره چا رابطه خو نه ده نه جی کړې؟ نه پولیس طرف نه هم چا رابطه نه ده کړې او موږ هم نه ده کړې جی. اسې که څوک هم دا کوي که نه ما څنګه تاسو ته وویل لکه یو ستاسو ورور وفات دی داسې نور خلک وفات دي دا څه ډېر عجیبه شانتې زیاتې نه دی مطلب بالکل سیاست خو خلک کوي جی بالکل. خو لکه مړو په سیاست خو موږ پهله ځل ولیدو دا زیاتې دي او دې باندې ما خیال دی چې پولیس هم ایکشن اخیستل پکار دي چې پولیس هم دې کې بدنامي کیږي لګیا ده چې لکه پولیس په کې دا بدنامي کیږي چې پولیس دونه خبر نه دی چې دا خلک مړه دي او کو ژوندي دي چې دوی پکې نامې اچي لګیا دي خو پولیس خو دې نه خبر نه دی یار نو او بالکل دا زیاتې دي چې دا څوک هم کوي لګیا دي دا زیاتې دي او د هغې خلاف د قانوني کاروایي وشي. اسې دې نه مخکې که تاسو کتلې سی سی پی او سره ما په خپل یو انټرویو کړی و هغې وایي چې په پېښور کې 40 نه زیات کسان داسې دي چې هغې باندې د قبضه ګروپونو پرچیم شوي دي او هغه یو لیست هم جوړ شوی دی هغه لیست نه تاسو څه خبرې نه چې هغه لیست زه نیم خبره شوې خو چونکې ما ستاسو ویلاګ کې هغه اورېدلې ضرور دي چې سی سی پی او صاحب څه داسې لیست جوړ کړی دی او سی سی پی او صاحب خو اپریشن یې شروع کړی دي او الحمدلله ډېرې ښې اپریشن یې کوي لګیا دی او الله نه امید ساتم چې نور هم قبضه مافیا کم وي یا منشیات فروش وي یا چې مطلب جوارګر وي هغې به انشاءالله تعالی رحمان میاں سید سی سی پی او نه زموږ دا توقع ده چې انشاءالله دا به موږ له پېښور پاکوي. اسې دې لیست کې څنګه ستاسو نوم دی یو بل ایم پی ای دی د هغه د پلار نوم دی پکې داسې نور نامي ګرامي خلک دي پکې تاسو څه ګڼئ چې دا د ټولو خلاف سازش دی که نه صرف ستاسو خلاف یو سازش نه دی؟ چې دا د ټولو خلاف دا چې څونه مطلب دا چې دوی نامې ورکړي دي که نه نو دا یو څو کسان هسې بدنامولو دپاره یې ورکړي دي خو الحمدلله هغې کې څه صداقت نشته جي. اسې دا څه قسمه خلک کولی شي جي؟ یاره جي ما خو خیال دی چې دا همغه خلک دي چې کم سستې شهرت حاصلوي او هغوی ته چې بل څه دغه نه ورځي نو ډېره بېادبي د مافي کیمرې مخې ته ناست یو خو اوس هغه وایي چې یاره یو سړي ته چا نوم نه چا نه پېژنده نو هغه ورته چې ورشه ته جومات کې دغه شانتې کار وکړه نو هغې هغه جومات کې کار وکړو نو بیا به هر سړي یادولو چې جومات کې فلاني دا کړي دي جومات کې دا کړي دي نو دا اکه شانتې کار دی. اسې دې شي سیز بالکل تاسو څنګه وایې که نه چې لکه تاسو دا سیز هم فیک دی تاسو سره څه تعلق هم نشته تاسو چې کوم ورور وفات شوی دی الله دې وبخي د هغې نوم هم پکې دی اسې تاسو به د دې مخکې څه قانوني کاروایي به کوئ؟ جی انشاءالله تعالی رحمان زما انشاءالله تعالی اراده ده چې زه به اف ای سره رابطه کوم او زه به اف ای په ذریعه باندې به انشاءالله تعالی رحمان قانوني مدد اخلم. او څنګه چې تاسو وایئ چې دا فیک دی دغه خلکو ته څه یو میسج ورکول غواړئ چې مطلب داسې سیاست خو خلک کوي خو لکه دا شیز نه دی کول پکار دا که څوک کوي د څه میسج ورکول کیسر خان هغه خلکو ته خو به زه دا ویم چې تاسو سوچ وکړئ تاسو خو یو هغه کار وکړئ چې تاسو ما په دې باندې یاروئ او تاسو وایئ چې دا به د خدمت نه منې شي خدمت جذبه کې ما ته وراثت کې ملو شوې ده او خدمت الحمدلله زما پلار نیکه کړی دی د خوره باندې زه به دا خدمت جاري ساتم تاسو په دغه په فیک نیوزونو باندې مونږ په د سوشل میډیا ذریعه باندې ما دباولی نه شئ انشاءالله تعالی دې سره زما حوصلې نورې مضبوطیږي او زه مضبوطیږم لګی یم او زما دوستان زما رشتې داران انشاءالله تعالی باندې ما سره شانه په شانه ولاړ دي او ما ته وایي چې انشاءالله مونږ بس مزید کار کوو او زه هغه خلکو له دا میسج ورکوم چې نن نه دې دا ووري کو زه ژوندی وم نو انشاءالله تعالی رحمان په این 32 باندې به راځم او په این 32 باندې به هم الیکشن کوم انشاءالله انشاءالله تعالی دې تاسو له کامیابي درکړي دا میسج چې دوه درې ورځو نه کم چلی که نه تاسو خو ماشاءالله غټ خاندان دی وریرونه دي بچي دي مطلب دا دی چې پښتو متل دی چې رښتیا راځي راځي نو دروغ به کلي وران کړي که نه هسې ای خو به هم تاسو ته ویلي بچو چې یاره د خلکو راته چا میسج وکړو یا داسې څونه مطلب یقین وکړه چې یاره تاسو دا بچو خبر وکړه نو کیسر خان د سیاسي سړي ژوند داسې وي چې هغه کولو کتاب وي او که تاسو ته تیار دي تاسو زما انټرویو کړی و یو څو ورځې مخکې نو ما هغې کې هم تاسو سره ډېرې کولو خبرې کړې وې او نن هم زه تا ته ډېر کولو خبره کوم چې ایون ما ته کور کې مو ویلې چې دا څه خبره چلیږي لګیا دی نو ما یې چېرې دا څوک داسې بدتمیزه خلک دي چې هغوی دا کوي لګیا دي خو هغوی ته په ګوتو باندې به څه ورځي نه انشاءالله داسې ده ملک صاحب که مونږ وګورو نو دا خو په سوشل میډیا باندې به چا اچولی وي که نه یو کس به اچولی وي بیا دغسې خلک لګیا دي هغه په علاوه په ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب په واتساپ ګروپونو کې مطلب د سوشل میډیا مونږ هر ځای کې چې اورو نو خلک وایي سوشل میډیا نیګیټیو زه یم چې 100% خو دا نیګیټیو نه ده خلک د بلا پیسې ګټي کاروبارونه پکې کوي تاسو څه وایئ چې دا سوشل میډیا کم خلک نیګیټیو استعمالوي که نه هغې ته تاسو څه ویل غواړئ چې مطلب دا خو یو اور لګول دي او د دروغو اور لګول دي کیسر خان دوبۍ شیخ له سوکتلي و تبلیغیان حضرات او هغې ورته ویلي چې یاره تا مطلب دا دی چې دا ازادي ورکړې ده او دا څه چل کړی وي چې ما ازادي ورکړې ورسره مې جومات هم ورکړی دی
نو په کار دی چې د ازادۍ طرف ته چې خلک ځي نو جمعه طرف ته لاړ شي. نو سوشل میډیا چې دا نو هغه ښه ده، زه دا نه وایم بالکل خلک پکې روزګار هم کوي لګیا دي، بچولا پکې رزق حلال ګټي لګیا دي، خو دې کې څه داسې خلک شته چې هغې مس یوز کوي، نو هغې په غلط استعمال باندې چې دی نو هغې ته حیادارو خلکو ته پرې نقصان رسي. لہذا زه هغه خلکو ته دا وایم چې تاسو مهرباني وکړئ، دې کې به تاسو سره روزي لګېدلې وي، روزۍ ذریعه ځان له سرته بله ولټوئ، او دا نه چې چا په ذات باندې کیچړ اچال کې او تاسو هغې نه رزق کماوئ، نو هغې نه ګوریز وکړئ. ماشاءالله تاسو چې کومه پارټۍ کې یې په وفاق کې داغي ګورنمنت هم دی، تاسو د اسمبلی ممبر هم یې، د حواله سره تاسو سره استحقاق جمع کوي په اسمبلی کې؟ ان شاء الله هغه مې اراده شته. اب هم زه مشوره کوم او زه خپل صوبایي صدر سره چونکې باندې د رابطې کوشش وکړو، امیر مقام صاحب سره، خو زما هغه رابطه ونه شوه. زه به هغه سره ان شاء الله رابطه کوم او ضرور به ان شاء الله تعالی رحمان مونږ اسمبلی ته دا خبره زه وړم، حکومت خپل پارټۍ اجازه راکړه. او زم که سیاست خلک کوي نو مطلب پرسنل ځان لدی کوي، دا خو یو داسې شي چې دا تاسو بچو ته هم خلک وي، تاسو خورینو ته هم خلک وي چې راغلی لیست راغلی دی، داسې ده چې داسې ده همدغه شانتې وینا کېږي لګیا ده. خو لیکن دا ده چې د الله کرم نوازي چې تاسو په خپله پولیس ته تصدیق واخلئ چې دې کې هېڅ مطلب صداقت شته دی نه. ډېره مهرباني. شکریه قیصر خان چې تاسو راغلی، زه ستاسو مشکور یم. مهرباني.